الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. سیرت طیبہ متعلق بیان شروع. تیرہ جمعہ کې مونږ ویلو چې کله د مصعب ابن عمیر رضی پکور د اسد ابن زرارہ پکور کې مصعب ابن عمیر رضی موجود او خلق ته د دین دعوت ورکو، قرآن به ورته اورو، خلق مسلمانېدل. پدې کې سعد ابن عبادہ او دغه رنګي نور صحابه مسلمانان شو او د انصارو یو کورم دا صفات نشو چې پاغي کې څوک نه څوک مسلمانان شوي نو ډیر خلق مسلمانان شو. مصعب ابن عمیر رضی دا بشارتونه یوړل سن 1390 دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغي مکه مکرمه ته چې دغه شانتي دومره خلق مسلمانان شو. دا د 14 کال د نبوت د موسم حج آغا ورپسې چې کم را روانو نو دینه مخکې او مصعب ابن عمیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ملاو شوی دی او دا خبرې کړي. بیا چې کله د حج موسم راغی نو 75 کسان د مدینه منورې نه د مشرکین سره ملاو دي د حاجیانو په قافلې کې، ځکه هغوی هم حج کو. د دغې انصارو نه د اوس او خزرج نه 75 کسان چې په هغې کې 73 نارینه او 2 پکې زنانه وي. دا روان دي په دې خیال چې نبی علیه السلام سره به بیعت په اسلام کو او په راتلو کې خپل منځ کې دا خبره کوله چې یاره دلته دا مسلمانان دومره په تکلیف کې دي نو ترسو پورې به دي داسې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایو چې مونږ ته تشریف راوړی او مونږ ته هجرت وکړي. دا خبره خپل منځ کې د مخکې نه کوله، خو چې کم نورو مشرکانو سره را روان دي نو دا 75 کسان د هغې نه د خپله خبره خفیه ساتلې وه، په ځان باندې نه پوهول چې مونږ په کم مقصد روان دي. دی چې کله حج ته رال نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خفیه رابطې شروع کړي چې تاسو مونږ سره ملاو شئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج په موقع باندې جمره عقبه چې په کوم ورځ غټ شیطان ویشتلی کېږي په دې ورځ باندې د شپې نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف وروړو، ځای مقرر وخت مقرر چې دې ټیم به زه راځم، ځکه دا خبره یې خفیه ساتله. نبی علیه السلام دی چې کله جمع شو دا انصار د خزرج او اوس خلق دا 75 کسان په یو ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع کړې وه چې تاسو تشریف وروړئ. نبی علیه السلام چې تشریف وروړلو نو عباس رضی الله اگر چې مسلمان نه و دغه وخت لیکن هغه هم ورسره راغی، ځکه مسلمان خو نه، خو د نبی علیه السلام حفاظت مقصود او په دې خیال چې کم خلق نبی علیه السلام ځان سره بوزي نو زاغي سره خبر وکم چې واقعي اسنه یوازې پرې نه دي. نو عباس رضی الله عنه ورسره راغی د نبی علیه السلام ترو. دی چې کله شپې تیاره ده، کله چې په هغه وادي کې جمره عقبه سره خواته چېرته غټ شیطان دی، دغلته نبی علیه الصلاۃ والسلام او دا انصار 75 کسان ناستو. اول خبره عباس رضی الله عنه شروع کړ او عباس رضی الله عنه دې ته وی چې ای د خزرج خلکو د یو سو خزرج ته به دوانو ته خزرج وی عام عرب، تاسو زما د ارواره ځان سره بوتلل غواړئ او دلته دعوت ورکوئ چې مدینه منورې ته راشه. نو دلته
زه چې په کوم دین باندې م د دې نظریې کوم خلک د ده مخالف دي نو مونږ خو د هغې نه د ده حفاظت کړی دی اوسه او دا نبی علیه السلام ډېر په عزت سره او په شرافت سره اوسه پورې مونږ ساتلی تاسو ورته دعوت ورکوئ چې مونږ ته راشئ نو که تاسو واقعي د ده حفاظت کوئ او په هر حالت کې د ده نصرت کوئ او په دې خبره باندې خپل مضبوط اقرار کوئ نو خو ټیک ده دې ځان سره بوځئ او ده ته هلته د راتلو دعوت ورکړي او هسې نه چې تاسو دې بیا د مشکل او سختۍ په حالت کې یوازې پرېږدئ نو بیا یې دلته پاتې کې دلته ښه دی دلته یې مونږ حفاظت کوو او مونږ ښه په عزت سره ساتلی عباس رضی چې دا خبره وکړه او انصارو واورېده نو بیا یې نبي علیه الصلاة وسلام ته عرض وکړو چې د ده خبره خو مونږ واورېده اوس تاسو وایئ تاسو څه وایئ څه شرایط دي څه عهد و پیمان مونږ نه اخلئ نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې زه تاسو ته درځم نو یو خو په دې شرط باندې چې په سستۍ په چستۍ په هر حالت کې به زما خبره اورئ او زما خبره به من په خوشحالۍ او په تنګدستۍ کې په هر حال کې به مال خرچ کوئ د الله د دین دپاره او د الله د لارې دپاره به ودرېږئ د ملامتګر د ملامتیا پروا به نه کوئ او زه چې تاسو ته درشم کله نو تاسو به داسې زما حفاظت کوئ لکه د خپل مال او اولاد چې څنګه حفاظت کوئ او د دې په بدله کې به الله تاسو ته جنت درکوي بس انصار وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ دې ته تیار یو او تاسو خپل لاس راوړاندې کې چې مونږ در سره بیعت وکړو په دې خبره چې کله بیعت کوو په دې کې اسد ابن زراره دا خو د مخکې نه مسلمان شو تاسو مخکې جمعه کې وی د اگر چې کوم عمر خو د هغې مشر په دې وفد کې ځکه مخکې مسلمان شوی نو هغه د نبي علیه الصلاة وسلام د دې اسد ابن زراره نه یو بل کس مخکې پاسید ابوالهیثم او ورته وی چې یا رسول الله مونږ خو د عهد منو دا ته چې مونږ نه کوم عهد اخلي خو هسې نه چې سبا ته غالب شي او زمونږ خو د یهودو سره عهد و پیمان دی معاهده ده مور سره مونږ د هغې نه محفوظ یو هسې نه سبا ته غالب شي او ته مونږ یوازې پرې نه دی نبی علیه السلام مسکی شو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې نه زما وینه ستاسو وینه ده او د چا سره چې تاسو جنگ کوئ زما به ور سره جنګي د چا سره چې تاسو صلح کوئ زما به ور سره صلح بس بیا دی یا رسول الله الله سره وګد کې چې مونږ بیعت وکړو په هغې چې بیعت کوو دې کې اسد ابن زراره پاسې نبی علیه السلام لاس یې ونیو او خلکو دې دپاره چې دا خلک په دې خپل عهد و پیمان کې مضبوط کی ورته وی تاسو خو بیعت کوئ خو ګورئ اول په دې انجام باندې سوچ وکړئ دا نبی علیه السلام چې تاسو بوځئ نو ګورئ د ټول عرب دشمني په خپل سر باندې اخلئ او ټول عرب ته به ملا تړئ او بل طرف ته دا نبی علیه السلام چې بوځئ نو خپل اشراف او لوی سرداران ابه وجلی کیږي د هغې قتل ته به تیارې ستاسو د مال صفایه به کیږي مال به هم ختمیږي ستاسو لوی سرداران به قتلیږي عرب به ستاسو په دشمنۍ کې ودرېږي نو دې خبرو ته سوچ وکړئ اول هله بیا د نبي علیه السلام سره بیعت انصارم الله بس ایمان چې په زړه کې مضبوط شي نو هغې وی یا رسول الله مونږ تیار یو نو د ټولو نه مخکې اسد ابن زراره د نبي علیه السلام په لاس بیعت وکړو بیا ورسره ټولو بیعت وکړو دې ته بیعت عقبه ثانیه دې نه مخکې هغه ما ویلي وو که نه چې څه کسان راغلي لیکن دا دویمه پیره وه دا معامله دې ټوله خفیه ساتلې وه خو بالکل په دې آخري مراحل کې یو شیطان ته پته ولګېده نو هغه سره خو دومره موقع نه وه چې لاړ شي قریش را خبر کي نو هغه غر ته وخته یو چغې وویله چې ای قریش و خیمې والو قریش دا خو دا موقع وه په خیمو کې خلک ای خیمې والو قریش و دا خو دا سړی راغلی دی او بېدینه خلک دا دي ده ته جمع شوي دي او ستاسو په خلاف د جنګ دپاره آماده کیږي په دې باندې دا خبره چې قریش په غوږونو کې پرېوته نو بس خو ډېر سخت پریشان شو او د قریش سرداران هغه رالل د اوس او خزرج چې کوم مشرکین وو د انصار هم اوس خزرج والو خو دغه مسلمانان شي وو دې سره چې کوم مشرکین راغلي وو نو هغې ته راغلل او ورته وی چې ګوره دا څه مسله ده
نو چونکې هغې ته حقیقتا د څه پته نه وه ځکه دا مسله خو دلته باید خفیه و نو هغې وی چې نه داسې هېڅ خبره نشته ده هسې تاسو ته څه خبر رسېدلی دی بیا راغې عبدالله ابن ابی ابن سلول راغلل دا د قریشو سرداران ورته وی چې داسې مونږ خو داسې خبره واورېده چې څه خلک راغلي دي او نبي علیه السلام هغه دعوت ورکوي او بوځي خپل وطن ته هغه ورته وی نه داسې څه خبره نشته او که زما قوم داسې څه خبره کوله نو ما سره به خامخا مشوره کوي په دې قریش مطمئن شو خو په دې طلب کې لګېدلي وو کورید کې لګېدلي وو تر دې چې بالکل دا انصار واپس کېدل د حج نه خپلو مدینې منورې ته واپس قافلې شروع شوې په دقه موقع قریشو ته پته ولګېده چې دا خو څه خلک راغلي او نبي علیه السلام سره بیعت نو بس دی ورپسې شاته ولګېدل د هغې د رانیولو دپاره نو نور څوک خو په لاس ور نه رالل سعد ابن عباده رضی دا د انصارو لوی سردار هغه یې ونیولو چې ونیولو نو هغه یې وتړلو بوی تر واپس او وهلو ټکولې چې په دې کې مطعم ابن عدي هغه او حارث ابن حرب دا دوه سردارانو هغې راللو ورته وی چې دا تاسو دې وهې ټکوئ دا دواړه لوی تاجران مو نو تجارت د مدینې په لار به کېده شام سره نو دا چې دا د هغې قبیلې دی او تاسو دې وهې ټکوئ نو زموږ لار خو د تجارت په بنده شي نو بهرحال هغې ترېنه راخلاص کړه دلته چې انصارو ته پته لګېدلو چې زموږ یو ملګري وروسته ونیو نو هغې دا مشوره کوله چې ورځو حمله پې کوو په دې قریشو باندې چې په دې کې سعد بن عباده رضی هغه په نظر باندې راغی چې را روان دي نو بس ډېر خوشحاله شو دا انصار لاړل مدینه منورې ته او دلته نبی علیه السلام د دې نه پس نبی علیه السلام هغه صحابو ته اجازت ورکړه چې تاسو څوک هجرت کوئ نو کولی شئ نو په هغه هجرت کوونکو کې ړومبې د دې بیت عقبه ثانیه نه ړومبې هجرت چې چا کړی د دې نه یو کال مخکې هغه ابو سلمه رضی الله عنه دی ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها د هغې مخکینی خاوند په هغه وخت کې ام سلمه رضی الله عنها بیبي وه د چې کله د هجرت اراده وکړه نو روانو ماشوم بچی دی ورسره بیبي ده ورسره چې کله قریش خبر شو چې دی خو لګیا د هجرت کوي روان دی نو د دې جینۍ د ام سلمه رضی الله عنها چې کم خاندانو کم خلکو هغه راغلل او د خپله بیبي ته په زور باندې بوتله چې ته ځې هجرتونه کې نو زمونږ زنانه به ځان سره نه بوځه هغې سره ماشوم بچی نو د ابو سلمه د نارینه د طرف کم خاندان چې و هغه راپاڅېدل چې ښه تاسو خپله زنانه بوتلله نو دا ماشوم خو زمونږ کېږي خو د پلاري نو هغې ترېنه ماشوم بوتل ابو سلمه رضی الله عنه ایک یوازې روان دی بیبي دلته پاتې شوه بچې دلته پاتې شو او ایک یوازې روان دی هجرت یې وکړو مدینه منورې ته هغه ورسېد دلته ام سلمه رضی الله عنها دومره پریشان وه چې سحر به وي ابتح ته راووته دا وادي ده او خپل خاوند خپل بچي پسې ویې ژړل یو کال وي په دې حالت کې تیر شي یو کال پس هغه د هغې د خاندان څه خلکو نو دې ته وی چې ګوره دا هسې ولې په دې مظلومې ظلم کوې بس پرېږده چې خاوند یې تللی دی نو دا هم ورپسې پرېږدی نو چې ځي نو د هغې نه پس هغې په هغې اماده شو بیبي ته ورته اجازت ورکړو ماشوم بچی دی ورسره دا ایک یوازې زنانه روانه شوه د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت کوي اوس 500 کیلومتر فاصله ده اوس او دا اوس موټروی دا تقریبا هغه لار ده چې په کومه باندې هجرت شي تنعیم ته چې کله دا ورسېده تنعیم د مکې مکرمې نه 7 کیلومتر بهر یو ځای دی اوس مسجد عایشه ورته وایي هلته نه خلک عمره دغلته چې ورسېده نو عثمان ابن ابي طلحه ورسره ملاو شو نو ورته یې څه کوې زه چې مدینې منورې ته یوازې دی او یوازې به څنګه ده او یې زه به تا ورسو مسلمانان لا نه و لیکن داسې عجیب کړل
نو بس هغه مخکې روانه و دی به ورپسې وروسته روان تر دې چې مسجد قبا ته ورسېدل ورته وی ستا خاوند دلته دی مدینه منورې ته او بس دې د دې ځای نه عثمان بن ابي طلحه واپس شو نو دا هغه کسان دي چې نبی علیہ السلام ورته اجازت وکړو هجرت وکړو په دې کې یو ابتدا کې صہیب رومی رضی الله عنه دی د چې کله هجرت کو نو قریش ومنې کو ورته وی چې تر چې راغلی وې دلته نو ته ډېر غریب فقیر وې او اوس خو دې ډېر مال وګټو حتی به زمونږ نه جانم بچ کې او مالم بچ کې زیبا نو هغه ورته وی چې ښه ده که داسې ووایې نو زه به درته خپل غونډ مال پرېږدم خو مات پرېږدی چې زه هجرت وکړم هغې ورته وی ټیک ده نو خپل غونډ مال یې ورته وښوده چې دا ستاسو شو خو صہیب رضی الله راغی مدینه منورې ته نبی علیہ السلام ورته فرمایل ډېر د ګټې تجارت دی وکړه ډېر د نفع تجارت دی عمر رضی الله چې هجرت کو عمر رضی الله دی یو عیاش ابن ربیعه دی او یو هشام ابن عاص دی د درې وانو سلا وکړه چې په پلان کې وخت کې به وضو هجرت پکو وخت مقرر دی روان شو چې کله قبا ته ورسېدل وایي چې مدینې ته بس راورسېدل هلته نه ورپسې وروستو د عیاش ابن ربیعه چې و دا د ابو جهل د مور د طرف نه رورو نو د ابو جهل بل رور حارث ابن هشام او دغه رنګې د ابو جهل په خپله دی ورپسې رالل د قبا کې دی را لاندې کړل او دی عیاش ابن ربیعه ته وی چې ته راغلی نو بس مور دا قسم خوړلی دی مور دی چې نه به سر کې ګومنځه کوم نه به د انور نه سوري ته کېږم چې څو پورې دې ما لیدلي ني دې راغلی ني نو ته راشه بس صرف چې مور دې ویني بس بیا راځه که نه نو دې د ده زړه نرم شو خامخا مور یې وه یار چې مور مې وی نو چې دا نظر یې کړی دی نو چې زه لاړ شم عمر رضی الله ورته وی ګوره داسې مه کوه دی به در سره دوکه وکړي او ستا مور چې وی کنګي به نه کومه نو چې سپږې تنګه کي په خپله به کنګي وکړي او چې نور ولا بدن اوسېږي نو په خپله به سوري ته شي خو ته داسې مه کوه خو بهرحال ده ونه منله بیا ورته عمر رضی الله خپل اوښه ورکړه ورته وی دا ډېر تیز رفتار اوښه ده نو چې زه خامخا ځې نو که په لاره د دې دواړو باندې څه پوه شوې چې ستاسې د نقصان اراده کوي نو بس دا تیز رفتار اوښه د دې تا نشي را لاندې کولی په دې واپس موږ له ځان را رسوه دی چې روان دي په لاره نو یو ځای کې دا ابو جهل ورته وایي چې ستا دا زه په دې اوښ باندې زما د اوښ ډېر سخت دی او زه په ډېر ستړی شوم نو ته ما په دې خپل اوښه باندې ځان سره سور کړه ده ورته وی ټیک ده نو د ابو جهل د سورولو دپاره دې وخت کې خو دې په اوښه نو که دې هغې رانیولو کوشش کو یا دې پې سم پوهېده خو په اوښه نو هغه خو ترې تښتېده شو که نه نو چې ابو جهل ورته ما ځان سره سور کړه نو چې اوښه یې کېنوله د هغه د سورولو دپاره هغې هم چې اوښان کېنول نه چې ځمکې ته رالل بس دواړو پې حمله وکړه او وینیو او وی تړه او مکې مکرمې ته ویړو خلکو په منځ کې وغورځو ورته وی خلکو داسې عمل کوي د خپلو بېوقوفانو سره چې څوک هجرت کوي لکه دا مونږ چې څنګه وکړو بهرحال دا یو درې نمونې تقریبا تاریخ والا ذکر کړي سیرت والا چې کم کسانو هجرت کو نو هغې کې نور هم ډېر خلک شته خو دا د نمونې په طور یو درې کسانې ذکر کړي دلته چې کله تقریبا ټول خلک لاړل بس ابو بکر صدیق رضی الله پاتې و او هغه ته نبی علیه السلام ویلي چې ما ته الله پاک فرمایلی دی حکم به کېږي خو هغه وخت کې به زه تا ته ویم نبی علیه السلام دی ابوبکر صدیق رضی الله دی او علي رضی الله دی او څه هغه کمزوري مسلمانان چې دي کافرانو د هجرت نه منې کړي بس دا پاتې دې کافرانو چې دا ولیدل قریشو چې دا خو نبی علیه الصلاة والسلام هلته ملګري ځي او ورورو خو د ده هلته کار مضبوطیږي نو راغونډ شو په دارالندوه کې
دا د دې گویا یو پارلیمنت غونته او مشوره یې وکړه چې یاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره سو دا د نبوت 14 کال شروع کیدون کې او د 27 دا د بیعت عقبه ثانیه 2.5 میاشتې شوي دي چې کوم چې بیعت شو د هغې 2.5 میاشتې شوي دي په دارالندوه کې راجمع شو چې فیصله وکړو چې دی نبی علیه السلام سره څه وکړو نو هر څوک یې پرېښودله هلته نه خاص مجلسو خاص خلک سرداران نو شیطان د یو شیخ او د یو بوډا په شکل کې راغلی او په دروازه باندې ولاړو هغې نه پرېښود دننه چې ته څوک یې ځکه پېژنده خو یې نه نو ده ورته وی چې زه خو د نجد نه راغلم شیخ نجدي ما دلته مې واورېدل چې تاسو داسې مشوره کوئ نو وی زم پکې شاملېږم چې یاره ستاسو خبرې واورم او کیدی شي زم پکې څه مشوره مفیده درکم هغې ورته اجازت ورکوي چې ټیک ته کی مشوره شروع شوه څه وکړو نبي علیه السلام سره ابوالاسود یو کسو هغه پاسېد او وی دا نبی علیه السلام جلاوطن کې بس د دې ځای نه وباسئ بس مونږ به ترې بېغمه شو دې چې کوم خلک خرابوي هغه نور خو به بچ شي ده چې دا مشوره ورکړه نو هغه شیخ نجدي چې شیطان اصل کې د انسان په شکل کې راغلی هغه ورته نه دا خبره بالکل ټیک نه ده وی دا نبی علیه السلام تاسو وینئ چې څومره ژبه کې تاثیر دی څومره عجیبه پرکشش شخصیت دی نو دې که تاسو بل ځای ته ولېږه نو هلته خو به ټول خلک ستاسو مخالفت پم نه نو په ازادۍ سره به ځان سره ټول خلک شامل کړي او خپله ډله به مضبوطه کړي او په تاسو به حمله وکړي نو لہذا دا ستاسو دپاره مناسب نه ده دا فیصل بل پاسې د ابوالبختري هغه وی داسې کار به وکړو چې قید به یې کړو یو پوټه کې به یې واچو بند به یې ساتو تر دې پورې چې په خپله مړ شي خلکو ته به پته نه لګي نو شیخ نجدي شیطان دغه وخت کې بیا ووی چې دا مشوره هم صحیح نه ده ځکه دا خبر به خامخا باروزي چې تاسو په پټم قید کې دا خبر به باروزي خامخا چې څه شو نو د ده ملګرو ته به پته ولګي چې ملګرو ته پته ولګېده نو کیدی شي هغې حمله وکړي او دې درنه آزاد کړي نو دا مناسب نه په دې کې ابو جهل پاسید او ابو جهل وی زما رای دا ده چې د ټولو قبیلو نه یو مضبوط نوجوان واخلو ټولو قبیلو او یو وخت مقرر کو په شریکه ټول په یو ځای وار وکړو الیاذ بالله په نبی علیه السلام نو نبی علیه السلام به قتل کو نو دی عبد مناف چې کوم دی د قریشو دا شاخ نو دی خو د ټولو قبیلو سره جنګېدی نشي خامخا به خون بها اخلي نو خون بها به مونږ ټول په شریکه ورکو ټولو سره خو په یو ځای جنګېدی نشي بس شیخ نجدي وی رای خدا ده دا ده چې څه وي بس دا رای بس په دې باندې ټول متفق شو او ټول لاړل کورونو ته چې یاره د دې بندوبست وکړي چې وخت مقرر شو چې د شپې به راځو چې خلک بالکل شپه د نیمې نه واوړي نو په دغه وخت کې به نبی علیه السلام باندې حمله کوو دلته نبی علیه السلام چې دی دا مشوره وکړو خواره شو جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته خبر ورک ادي چې کمې مشورې کړې وې سی ویلو نو هغه ټولې ورته وې او ورته ارزو که چې الله فرمایي چې ته به مدینې ته هجرت بس په دغه ورځ باندې د غرمې په ټایم کې مور بی عایشه ارزان فرمایي نبی علیه السلام سره غرمه و مونږ کر تشریف روړو او وی دا خو کویدن شوی ده خو لا رخصتي نه ده شوی نکاح شوی خو رخصتي نه وه شوی نو مونږ کر ابوبکر صدیق رضی الله کور ته تشریف روړو په دې غرمې وخت کې به عام طور راته نه ابوبکر صدیق رضی الله وفرمایل چې یاره څه خاص خبره ده نبی علیه السلام تشریف روړ چې نبی علیه السلام ورته وی ته دننه راشه خاص خبره ابوبکر صدیق رضی الله څه د یارې خبره نشته وایي څه وجه
ورته فرمایل چې ابوبکر الله راته حکم الله حکم کړی دی او زو به مدینه منورې ده. بس دغه وخت کې ترتیب جوړ شو د هجرت. نبی علیہ السلام کور ته تشریف وروړ واپس چې سبا به وضو شپه کې به وضو ترتیب ورته وښود. ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام تشریف وروړ او جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایلو چې په خپل بستر به سملی چې په کوم باندې نور کلم لاس پاغه بستر باندې ملاسته کفار سل قبیلو کسان اگر عجم دی او غیر چا پیره ولاړ دي ا مقرر وخت انتظار کوي چې شپه د نیمه نه ووري بیا به حمله کو. نو پدې کې جبرئیل السلام طرفه الله طرفه پیغام وروړو. علی رضی الله نبی علیہ السلام په خپل بستر سم او کم یمنی چادر چې نبی علیہ السلام غوستو نو اق صادر ورته دا واغوندو په دې بستر سم. الله د نبی صحابه عجیب ایمانونه د الله د نبی په ځای سملی خو ظاهر کې خواغه شهادت تم ځان تړل. نو ورته وی دلته سملو امانتونه پلان کی ته باور کی او بیا به راځي مونږ پس چې کله شپه د نیمه نه وړې ده. نو بس نبی علیہ السلام ته حکم شو. نبی علیہ السلام بهر تشریف وروړ او یو موټی خوره چې پاغي کې کنکر یانو هغه چې داسې ویشتل نو د ټولو کافرانو سرونو ته ورسېد. فجعلنا بینهم څنګه سورہ یاسین کې دي کنه چې صدن څنګه دي صدن مخکم ته وی الله وی مونږ دیوارو کو رستم فاخشینهم فهم لا یبصر مونږ پټ کړل هغه نه لیدل. دی نبی علیہ السلام هوتلو او دلته دي ته پتم نشتا یو غیر متعلق کس چې په دغه کسانو کې نو دا قبیلونه خو کسان غشتي خو 12 کسانو دا ټول مضبوط 12 کسانو چې کوم د نبی علیہ السلام نه پهره کړو د ټولو قبیلونه نمائندګي و. نو نبی علیہ السلام چې وتلو یو غیر متعلق کس چې دغه کسانو کې نو هغه دي ته تاسو څه په انتظار کې وی چې نبی علیہ السلام باندې ورزو حمله کو. ورته وی هغه خو ما ولیدو او تاسو په سرونو باندې خوري واچولې ولر دي چې واقع خپل سرونو ولټول نو خوري وي خدن چې وکتل نو مقه صادر غستل شوی د نبی علیہ السلام د دې په خیال کې خو آرام نو بیا دی انتظار کو د سحر انتظار کو چې سحر شو نو علی رضی الله دغه بسترې درا پاسه دی ورل لو هغه ونی وو حرم ته بوته وهټه کوي چې نبی علیہ السلام چرته دی هغه ما ته خو پته نشته. بهرحال خو بیا پرې خو دغه نبی علیہ السلام د شپې چې کله روت نو نیغ د ابوبکر صدیق رضی الله کور ته او په یو کړکۍ دروازه باندې نه نوتلو په بل باندې ووتل. د یمن لارې واغستا دا شمال طرف ته دی مدینه وا جنوب طرف. نو د یمن لارې واغسته ځکه نبی علیہ السلام دا سوچو چې دی به چونکې صحابه مخکې هجرت کړي دی به مونږ مدینه طرف ته تلاش کوي نو مخالف سمت کې یمن بل طرف ته هغه طرف ته څه مزل وکړو تر دې چې غار سور ته ورسېد. غار سور ته چې خطل نبی علیہ السلام بعضی روایت کې خودي چې پیزار یې پخپونو دې د پاره چې رستو د کوجیانو د پاره نشان جوړ نشي او بعضی روایت کې دي چې د نشان د نه پاتې کېدو د پاره په پنجو باندې نبی علیہ السلام راو په غر باندې خطه نو نبی علیہ السلام خپې مبارک ویني شو. نو بیا ابو بکر صدیق رضی الله په وګه باندې خېجولې نبی علیہ السلام دا خدا سوي لسان دي خو چا چې هغه ځای لګیدلې دي الله دې ټولو توخ چې یو بالکل ځوان سم دم سړی کنه او ال توخي جنو ایمالو یې تروک اده دې طرف نه چې خلک را رواني کنه نو هغه طرف والا ته سمر لار پاتې دا به تسلی درګي کنه چې بس پہنچ گئے او اکثر دا هندستان بنگالیان دا زمو خلک یې ډېر پکې نور هم
نو هغه چې څوک په وړایم جوړې شوي دي، اوس چې څوک هلته وخیږي وایي لویه توره مې وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله هغه په شا باندې نبی علیه السلام وړل. الله ما سوچ کو دا د عشق او محبت طاقت انسانی عام طاقت نو. حالانکه داسې خو نه و چې نبی علیه السلام ضعیف و او ابوبکر صدیق رضی الله جوړ ډېر ځوان و، صرف 2 کاله ترې کشر امزولي و دواړه. نبی علیه السلام نه ابوبکر صدیق رضی الله 2 کاله کشر. نبی علیه السلام چې کله بره ورسو نو دقه غار سور متعینو چې دی کې به پناه اخلو. نبی علیه السلام تشریف وړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې نه یا رسول الله دنه مزه څه موزیر سیز نه زه اول ځمه چې صفای کوم. الله غون غار صفا که د شپې تیاره ده او چې کومې سوړې وي ناغه خپل تهبند او خپل امامه یا کرتا او خپل پټکی هغه ټوټې ټوټې او ټولې سوړو کې ورکه چې څه حشرات څه سیز راونیسي او بیا کېناسته. یو سورې داسې پاتې شو چې نور څه نشته ورسره چې پې بند کړي، نو هغې ته خپله پونده کېښوده او بیا وی یا رسول الله وسلم تاسو تشریف وروړئ. نبی علیه السلام تشریف وروړو. ابوبکر صدیق رضی الله په پتون مبارک باندې سر ایښودی. نبی علیه السلام آرام کوي. په داسې وخت کې خوب چاته ورځي، خو دا خو د الله نبي و، په زړه کې یاره نه وه. دا خو یو اسباب و، د اسبابو په دنیا کې اسباب به اختیارول که نه، ځکه هلته خو یقین دی چې کېږي به هغه څه چې الله غواړي. نو هغه نبی علیه السلام سترګې مبارک ورغلی دي او په دې کې مار دننه ابوبکر صدیق رضی الله عنه بار بار ټک ورکړي. عام سیرت کتابونو کې خو نشته دا خبره، خو سیرت حلبیه او سیرت هغې کې لیکلي چې دا مار چې و دا د عیسی علیه السلام حواري و او د درخواست کړو چې عیسی علیه السلام کله د نبی علیه السلام صفات بیان کړل نو د هغه یو ملګري وی چې زه خو د خدای پیغمبره خدای ته دعا وکړه چې ما ته دا توفیق راکړي زه دا پیغمبر ووینم. عیسی علیه السلام دعا وکړه، الله پاک وفرمایل چې داسې انساني شکل کې خو نه و، زه به ته مار جوړ کړم، هلته به دې انتظار کوي په یو غار کې او زمونږ حبیب به راځي هجرت پکې هلته به دیدار. نامار غریب هم مجبور و، هغه هم مجبور و چې خپا خوا کي چې د الله د نبي دیدار وکړو. برحال بار بار ټک ورکو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګرمې اوښکې د نبی علیه السلام په مخ مبارک را پرېوت. چې په مخ مبارک را پرېوتی نبی علیه السلام وکتل چې څه چل دی؟ یا رسول الله داسې مار وخوړم. نبی علیه السلام بیا هغه له په لاړې مبارک ولګولې او بس ټیک ټاک شو بکر صدیق. او یو سیرت کې دا دی چې نبی علیه السلام ورته کمیس ته څه شو او پټکې دې څه شو؟ یا رسول الله مونږ پې دا ټولې سوړې بندې کړي. د الله نبي دغه وخت کې دعا وکړه، ای الله زه د ابوبکر نه راضیم ته تې راضي، زه د ابوبکر نه راضیم ته تې راضي. بیا د غار کې څه وشو، 3 ورځې څنګه تېرې کړي دي، څه حالاتو، انشاءالله آینده جمعه کې به وایو. هغه ګړی کې خو ټایم پوره دی تقریبا. کم دی دا تپوس نه کوي چې دا په منځ کې دا غلطي را نه وشي نو څه به کوم؟ آخري قاعده مې ونه کړه بل رکعت ته پاڅېدم نو څه به کوم؟ تاسو ته به کېدای شي ته یو تم پتې آخري قاعده ناسې وایم مسلې څومره هم دي. حضرت تانوی رحم الله فرمایي وایي یو جومات کې یو مولوي صاحب 140 کاله تیر کړي او په 140 کاله کې بعضې مسجدونه داسې چې مقتدیان ته د منځ باره کې یو مسله هم تپوس نه کوي.